السلام علیکم ګران کتونکو، عبدالله شرین یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه چې نن سبانه دور ډیجیټلایز دی، د هر سړي سره موبایل دی، لیپټاپ دی او هغه استعمالوي. خو دغه کارآمد راوستو لپاره پکار ده چې مختلف پلیټفارم دی هغه موږ د هغې سره انګیج شو، د هغې نه ارنینګ وکړو، پیسې وګټو. په دغې حوالې سره د سوات سرینه هوټل کې USAID د طرفه یو تربیتي پروګرام تابع شو چې په هغې کې یونیورسټي اف سوات، یونیورسټي اف ملکند طلباء او طالبات په هغې کې په کثیر تعداد سره شرکت کړی او دغه شانتې ماهرین هم او کوم چې گیم ډیولپرز وي یا نور عام ډیولپر کسان وو هغو پکې شرکت کړی. هغو خپله رای خلکو ته دغه سټوډنټانو ته پیش کړه چې تاسو به څنګه ارنینګ کوئ. نو هغې دغه پروګرام تابع شوي ده. دغه پروګرام کې ماهرین هم زموږ سره موجود دي، مشران او کشران او سټوډنټان هم خپل تاثرات شریک کړي دي چې د هغو مقصد سره او هغو څه ول غواړي. زما شاهد محمد نوم دی، زه چیف اف پارټي یم د USAID اکنامک ریکوري اینڈ ډیولپمنٹ اکټیویټي. دا USAID فنډډ 5 ایئر پروجیکټ دی. نن زمونږ دلته کې چونکې زیات تاسو وکتلل چې مونږ په دې پروګرام ته نن راغوښتي دي دې ورکشاپ ته یوت او هغه یوت چې کوم په دغه کې کار کوي لکه په ICTs اور ډیجیټل ټیکنالوجیز، آرټیفیشل انټیلیجنس اور گیمنگ باندې کار کوي، یا هغه سټوډنټس چې هغه په یونیورسټو کې دي او د هغو خواهش دی، انټرسټ دی. اور د هغې دپاره موږ بیا چونکې زموږ دا کوشش دی چې پوټینشل دلته ډېر دی اور خاص کر په ملکند ډویژن کې په سوات کې ډېر پوټینشل دی. د دې ځای سټوډنټس ځي لاهور ته او بل ایریاز ته، مشکلات ورته ډېري. نو وای ناټ چې مونږ وی چې د کوم ایکسپرټیز دي هغه خوا په یونیورسټیز کې دي او هغه په KP خیبر پختونخوا کې دي او که په پنجاب کې دي، نو هغه مونږ دلته انوایټ کړي دي نن چې لکه د دوی د یو لینکیجز ډیولپ شي د اکیډمی او د پرایویټ سیکټر او د سټوډنټس او د پوټینشل یوت چې کوم دی چې د دې د لینکیجز یو بل کې ډیولپ شي او د USAID ایرډا په هغې کې خپل چې کوم رول دی اوس لکه یو د دوی په راویستلو کې، په نیټورکینګ کې او په فیوچر کې چې USAID کوم رول دی چې هغه د امپلایمنٹ طرف ته چې لکه یوت امپلای شي په هغه سیکټرز کې چې د هغې کې ډېر زیات پوټینشل دی او ډیمانډ دی نیشنلی او انټرنیشنلی، او بیا د هغې پراپر یوټیلایزیشن وشي د دې ټیکنالوجیز. او موږ چونکې یوت ته زما دا پیغام دی چې چونکې دا پروجیکټ دې کې فیسیلیټیز اویلیبل دي، موږ فاینانشل، ټیکنیکل او د مارکیټ لینکیجز یا نور فیسیلیټیشن چې د دې دپاره موږ یو، او زموږ په مختلف ځایونو کې موږ آفیسز اسټبلش کړه، په سوات کې هم اسټبلش کړه، په دیر کې هم اسټبلش کړه، آن فارم، آف فارم او نان فارم موږ سره د ګرانټ فیسیلیټیز هم دي. نو موږ به دا کوشش شي چې هغې کې چې کوم پرامیزنګ انویسټمنټ دی چې هغه موږ او کوم فیلډ کې چې زیات پوټینشل دی چې هغې کې د امپلایمنٹ کریشن دی، د هغو سیلز زیاتېدلو، د هغې کې د انکم زیاتېدلو، نو په هغې کې موږ د هغوی سره مدد وکړو، پکې فیسیلیټیټ کړو. زما نوم بلاول دی، زه د سوات سره تعلق ساتم او دا ورکشاپ د ډیجیټل انوویشن او د آرټیفیشل انټیلیجنس په باره کې دی. نو دې کې ما یو زما چې کوم تاثرات و هغه دا و چې زمونږ د ملک چې کوم اکانومي ده هغه ډېره زیاته خرابه روانه ده او هغې ته د آرټیفیشل انټیلیجنس ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې زمونږ هیومن انټیلیجنس بار په دې فیلډ کې فیل کیږي. نو ما د ایکسپرټ سره دا ډسکشن وکړو چې لکه څنګه به مونږ زمونږ چې کوم روزمره د اکانومي ریلیټډ ډیسیژنز اخلو، یعنی د کروډ پرایسز مونږ طی کوو. مونږ فار ایگزامپل LNG ډیل چې دی هغه د قطر سره وکړو که ونه کړو، را روان وخت کې مونږ د ایران سره فار ایگزامپل پایپ لاین هغه ډیل وکړو ونه کړو. دا ټایپ ډیسیژنز چې دي د دې د هیومن انټیلیجنس سره په دې کې د آرټیفیشل انټیلیجنس یعنی د مصنوعي ذهانت ډېر زیات ضرورت دی مونږ ته. یا فار ایگزامپل زمونږ مانیټري پالیسی یعنی د سټیټ بینک یا زمونږ د فاینانس منسټري چې کوم روزمره ډیلینګز دي یا بجټ الوکیشن دی، زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ بجټ تیاریږي نو اکثر هغه چې دی نو پای کې ډېر میجر چینجز چې دی هغه د یو پولیټیکل پارټي یا د بلې پولیټیکل پارټي په خوښه باندې وشي. چې فار ایگزامپل نه سیلابزدګانو پکې یو 3 ارب روپۍ پکې واچوي که نه فلانې پولیټیکل پارټي به خفه شي، یا د فلاني انکم سپورټ لپاره پکې پیسې واچوي که نه فلاني به خفه شي. نو زما په خیال د دې خفګان او د دې دا
چې کوم زمونږ دا طریقه ده دا ټیک نه ده. په دې کې مونږ ته د آرټیفیشل انټیلیجنس ضرورت دی چې د ملک لپاره په فلاني وخت کې چې د کم ضرورت دي یا چې کم زموږ سره ریسورسز دي چې هغه سیستم په خپل راوچتي او هغه 1 2 3 هغه بجټ په خپل الوکیټ کیږي. پای کې به بیا چې د هیومن انټیلیجنس په خپل به کې مونږ دا غو سره اډاپټ کوو. زمانوم جی ملک ابرار ایډوکیټ نن دا کم پروګرام چې دی د بنیادی مقصد دا دی چې په د سوات او په پاکستان په کم سپیس چې دی په دې کې د آرټیفیشل انټیلیجنس او د گیمنگ او د انریل انجن په شان دي سافټویرز استعمال سیوا شي ځکه چې زمونږ په اګریکلچر او مختلف چې کم سیکټرز دي چې دې کې دا ټیکنالوجي راشي نو دا به ډېر ښه شي. زمونږ پکې دا رول دی چې مونږ یو چینل دی یوټیوب باندې د کوهستاني په نوم باندې هغه د پاکستان د ټولو نه ون آف د فاسټسټ ګروئنګ چینلز ان پاکستان او پای کې زمونږ بنیادی مقصد دا دی چې مونږ عوامو ته د اسلامیک هسټري زمونږ د کلچر هسټري دا ټول کم هسټوریک خبرې چې دي هغه مونږ د انریل انجن او د گیمنګ په تھرو باندې دا خبرې ورته وکړو. نو نن مونږ ته پته ولګېده په دې پروګرام کې چې د پاکستان یو کمیونټي د انریل انجن زمونږ خیال دا و چې پاکستان کې څوک پیژني او هلته باقاعده طور باندې پاکستان کې گیمز هم جوړېږي او پاکستان کې مختلف شیزونه کېږي. نو دلته دې پروګرام کې زمونږ دپاره دا فایده وشو یو کمیونټي سره مونږ کنیکټ شو او مونږ چې اوس زمونږ کوېسچنز یا زمونږ ته څه هیلپ پکار وي نو مونږ به هم دې کمیونټي ته پوسټ کوو. دا پروګرام د دې سوات دپاره ځکه ضروري و چې مختلف سټارټ اپس او مختلف فیلډز نه کسان راغلي دي او یو کمیونټي جوړېږي. هغه کمیونټي چې یو کوېسچن وي نو هغه د بل نه هیلپ اخیستی شي. نو دا پروګرام د عقله باندې د سوات دپاره ډېر اهم پروګرام و او مونږ پکې هم ډېر خوشحاله شو چې یو کمیونټي ده او مونږ په دې کمیونټي کې یو پارټ یو. زما نوم روماخان دی د یونیورسټي اف مالکند نیم اینڈ آئی ایم د سټوډنټ اف انګلیش لټریچر اینڈ لنګویسټکس. دا ورکشاپ چې دا د ډیجیټل انویشن سره ریلیټډ وو. په دې کې ما ډېر څه زده کړل لایک مینلی چې دی هغه ما دا زده کړل چې که څوک سټارټ اپ دنیا ته راتلل غواړي نو د هغې دپاره ضروري نه ده چې تاسو د کم فیلډ سره تعلق ساتئ. ستاسو ډیګري چې دی هغه په څه کې ده د دې سره تعلق نه ساتي بلکې دا स्किल्स غواړي اینڈ دا کریٹیو مائنڈ غواړي. بچپن سے لے کر آج تک ہمیں بس صرف یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اور ایز اے لٹریچر اسٹوڈنٹ بھی کہ ہمارا تعلق صرف رائٹنگ سے ہے ریڈنگ سے ہے اسپیکنگ سے ہے باقی ہم نے کوئی اور اسکلز ڈیولپ نہیں کرنی. لیکن ادھر آ کے ہم نے پڑھا ہے کہ اور سیکھا ہے کہ دیر از اے بگ واسٹ ورلڈ فار اس. صرف ریڈنگ رائٹنگ تک محدود نہیں ہے ہماری دنیا ہم فیمیل کی بلکہ اور بھی اسکلز ڈیولپ کرنے چاہیے. اور ساری دنیا ہی آج کل اسکوپ ہے اور ٹرینڈ ہے ان اسکلز کا بہت. تو اے آئی کی اور اینیمیشن اور گیمنگ کی انہوں نے بیسک سے لے کر ان کی پبلشنگ تک یہاں پہ ہم نے آ کر سیکھا ہے. جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو د ماهرینو د سټوډنټانو خبرې اترې واورېدې. په کار ده چې موږ خپل کم زم سره موبایل دی لیپټاپ دی هغه کرامت راولو او دې دغه سټوډنټانو ته مواقع ورکوي. نو په کار ده چې دغه ننګه فایدې واخلو او د خپل خاندان سپورټ وکړو. زه عبدالله شرین په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.